الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو خوږو کتونکو، مسعود اڅکزی ستاسو په درانه خدمت کې د سویزرلینډ څخه نه، د کشمیر څخه نه او د بل ښایسته وطن څخه نه، بلکې د خپل خړ پړ ضلع کې له عبدالله څخه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. کتونکو، دا تېر بارانو څخه چې کومې آبادیانې سوي دي، کومې اوبه په دا غرو کې را روانې دي او په دا چینو کې را روانې دي او دا اوبه سیده پر کلو روانې دي، نو یقینا دغه منظر، دغه حسینه لمحات دا د دغه ضلع کې له عبدالله دی چې د اوس بارانو څخه تاسو وینئ. دا زما وڅنګ ته دا غونډۍ ده، د دا غونډۍ پر سر دا ګراسي تاسو وینئ او دغه پسونه تاسو وینئ، دغه حیوانان تاسو وینئ چې څومره خوشحاله دي او دغه د اوبو اواز، د اوبو رفتار او دونه ښایسته صفا لکه فلټر اوبه، د فلټر څخه زیاتې ښایسته اوبه دا وخت تاسو وینئ چې دا په ټول وطن کې دا ډول په دا ویلو کې را روانې دي او دا اوس هم دا کلو له ورځي، په دا کلو کې داسې ویلې جوړې سوي دي او په ډېر ښایسته انداز را روانې دي. زما سره کوچی ماما موجوده دی، د ده دا رمه ده، دا پسونه دي د کوچي ماما، ډېره غټه رمه ده، ډېر خوشحاله دی. مخکې کال نه و آباد، اوبه نه ولې. ستا نوم؟ روی محمد. روی محمد. کوچي ماما دا راته ووایه چې مخکې بارانونه نه ولو، اوبه نه ولې، دا ګردې خشکې ولې اوس دا ښایسته اوبه دي، دا ښایسته موسم دی او دا ښایسته شنګشته ده. تا ته څومره فایده در ورسوله؟ حیوانانو ته څو فایده ور ورسوه؟ موږ دا فایده ده چې بس له خرڅو اخلاص کړو، له بدې ورځې اخلاص کړو، بس دا دې اوس په ښه بیه ورسېږو. ښه، نو دا مخکې خو به دې پسونه کم ولو، اوس خو دې ښه ډېر زبردسته پسونه دي، ډېره غټه رمه ده ماشاءالله. وکړه خدای کول. نو څه پکې یې دا به چې کال خو دا دی آباد سو، الله پاک ښه بارانونه وکړو، خیراته یې خرڅوي یې، څه پکې؟ بس دروم یې، دا د مالدارۍ دپاره دی. د مالدارۍ دپاره. نو بیا په لوی اختر کې خرڅوي؟ وکړه خدای کول. ښه، مخکې چې د لې ولې نو رمه خو به دونه غټه نه وله، اوس ماشاءالله غټه سوې ده. خیرات یې کړی دی؟ دا 2 واره کې خیرات سوي دي. ښه ښه، نو خوشحاله یې؟ زما سره د دې ځای اوسېدونکی ډېر ایکسپرټ انسان، ډېر تجربه کار انسان دی، د دا ځمکې د دا جغرافیه سره ډېره مینه لري او دی اکثره پر دا ځای کې تحقیق کوي، ریسرچ کوي، ګرځي. د ده څه پوښتنه کوو. ډاکټر شفیع الله صاحب زما سره موجوده دی، دی به د دا بارانو او د دا آبادیانو په هکلو تاسو ته مجلس کې. شفیع الله صاحب په خیر؟ په خیر اوسئ، ستړي مه سئ. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې باران د الله تعالی یو رحمت ده. یقینا د دې رحمت تمه زموږ د وطن خلکو د ډېره وخته دا تمه او توقع درلوده چې الله تعالی به د خیر او د رحمت بارانونه را نازل کړي او زموږ پر وطن به بیا آبادي راسي، خوشحالي به راسي، سوکالي به راسي. نو اوس الحمدلله الله تعالی د رحمت بارانونه را نازل کړو. پکار ده چې موږ د الله تعالی شکر ادا کړو او د الله تعالی شکریه په هر وخت په هر حالت کې باید موږ ادا کړو. که چیرې موږ راسو د اوبو اهمیت ته، اوبه ژوند ده، اوبه زندګي ده. نو که اوبه نه وي پر دنیا به یو شی نه وي. تاسو ته معلومه ده چې پر نورو سیارو باندې اوبه نسته، هلته زندګي نسته. نو که خدا نخواسته زموږ ستوی د وطن اوبه ختمې سوې، بیا به زموږ دپاره زندګي ناممکنه وي. نو بلکې د ماهرینو وینا دا ده چې پر کوټه او شاوخوا که خدا نخواسته دا اوبه نه وای، خشکسالي راسي، دا خلک به نقل مکاني ته مجبوره کېږي. نو هغه وخت یې الله تعالی نه راولي. نو که یوې خواته د اوبو اهمیت و زمیندارانو ته سته او بارانو ته زمینداران خوشحاله دي، و بلې خواته ته یې واورېدل چې دا شپانه ډېر زیات خوشحاله، د دوی پسونه ماړه سي، د دوی دا خوشحالي ده، دا د دوی معیشت ده. نو بس الله تعالی دې موږ ته ټولو ته د شکر د ادا کولو توفیق راکړي. دا وطن کې ډېره خشکسالي وه. 3 میاشتې مخکې دغه ضلع د خشکسالۍ د وجې څخه آفت زده سوله، لیکن د الله پاک ډېر شکر دی چې هغه په دا تېرو 2 میاشتو کې دومره ښایسته بارانونه وسو چې نن دا اوبه تاسو وینئ چې دا مطلب نه دې ته مشین لګېدلی دی، نه دا د ټیوبویل سره روانې دي، دا په تش په دا غرو کې را روانې دي، صفا چینې دي. الله پاک دې دغه وطن همیشه داسې آباد لري او داسې ګلزار دې لري. زه مسعود اڅکزی ستاسو د درانه محفل څخه غواړم اجازه، خوشحاله آباد اوسئ، کور ودان. الله مو مس.